بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله في قرآن الحكيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. د سورة الفرقان درش پیتم لمبر آیات کی اللہ رب العزیز اوصاف مومن ذکر کوي. د پرون په درس کې وویل شو چې عباد الرحمن د الله خاص بندگان د هغه اوصاف دیار لستی. بوجه اختصار د پرون په درس کې موږ بیان کړل مختصرا تفصیلا واوره چې د الله د بندگانو خاص صفات. اول صفت داو چې الذين يمشون على الارض هونا، د مځکې پر مخ باندې په آهستګي سره، په نرمي سره، په تواضع، په عاجزي او په انکساري سره د تقي. تواضع او خاکساري د مسلمان سره لازمه ده. تواضع معنا دا ده چې عاجزي کوه، یعنی تر بل چا ځان کوچنی بوله، د خپل ځان کوچنی سمجوه. دا مه وایه چې زه تر ده بالا یم، یا په قوم کې، یا په نسب کې، یا په حیثیت کې، یا په رنګ کې، یا په مالداری کې، چې ته هر څومره بالا یې، هر څومره لوړ وې، په هر حیثیت سره. د عاجزي معنا دا ده چې ته به انکساري کوې. ولې؟ دا د مؤمن هغه اول صفت دی. دا د مؤمن اول صفت دی چې ته به نرمي اختیاره یې. تکبر، غرور، فخر، بڑائی اور عجب، دا گمنډ، دا د انسان د ناکامی اسباب دي. دا انسان ناکامه کوي. خاکساري یو ډیره غټه خوبي ده، عاجزي یو ډیره غټه خوبي ده چې په انسان کې پیدا سي. ولې؟ ځکه دغه نرمي، خاکساري، عاجزي، دغه صفت و الله ته ډیر زیات خوښ دی، الله ته ډیر محبوب دی. چې کم انسان نرمي کوي، عاجزي کوي اور خاکساري اختیاروي، دا د نور انسانانو خوښ دی اور د الله خوښ دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان الله اوحى الی ان تواضعوا. الله ما ته حکم کړی دی د وحی په صورت چې تاسو یو د بل نرمي اختیار کړئ، حتی لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. یو د بل فخر مسره کوي، یو پر بل بغاوت مسره کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تعلیم او تربیت دی چې یو پر بل فخر مسره کوي. دواړه د الله بندگان یاست. روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته شایسته امت را کړی دی، لا فخری. الله رب العزیز اخر نبی جوړ کړی، لا فخری. الله رب العزیز ما ته مقام محمود را کړی دی، لا فخری. ځکه د مقام محمود څخه مراد بعض علما دا فرمایي چې شفاعت دی، شفاعت اکبر دی، چې په ورځ د آخرت د خپل امت شفاعت کوي. بیا هم نبی علیه السلام فرمایي چې لا فخری، زه فخر نه کوم. نو اے امت د نبی علیه السلام، تاسو په خپل آپس کې یو پر بل باندې فخر مکوئ، بغاوت مکوئ، تجاوز مکوئ. دا د الله رب العزیز حکم دی چې خاکساری اختیار کړئ. خاکساری د انسانیت پہچان، خاکساری د امتیت پہچان دی. خاکساری اور عاجزی د تقوا پہچان دی. خاکساری اور عاجزی د الله په نسبت باندې د محبوب بنده پہچان دی. خاکساری اور عاجزی د الله د کلام چې قرآن دی، دا د مؤمن صفت جوړ کړی، صفت هم خاص صفت جوړ کړی. اور عاجز انسان د الله رب العزیز خوش دی. عاجز انسان د فرشتو خوش دی. عاجز انسان د جنت خوش دی. متکبر مغرور انسان د جهنم خوش دی. ځکه یو روایت کې راځي چې دغه جنت او دوزخ به یو پر بل مکالمه سره وکړي په ورځ د آخرت. چې جنت به ورته وایي ماله نیکان را روان دي، ماله سخیان را روان دي، ماله شهدا را روان دي، ماله علما را روان دي، ماله را تواضع عاجزي والا را روان دي. لیکن جهنم به اول دا ورته وایي وایي ماته متکبرین را روان دي، ماله مغرورین را روان دي، ماله عجب والا، گمنډ والا دغه را روان دي ماله. نو عاجز انسان د جنت خوش دی، جنت مقام دی. د متکبر او د مغرور انسان هغه د جهنم خوش دی، جهنم ته روان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ پر منبر باندې وخاطی ویل: یا ایها الناس، یا ایها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله
پر منبر باندې وخاطئ ولې اے انسانانو یو د بله په خپل اپس کې نرمي او تواضع عاجزي خاکساري اختیار کړئ ځکه ما د نبي علیه السلام څخه اورېدلی دي چې چا تواضع عاجزي خاکساري د الله دپاره اختیار کړله رفعه الله الله د ده مرتبه بلند کوي الله د ده درجه ورلوړه کوي الله رب العزیز د ده حیثیت ورلوړ کړي الله رب العزیز د ده مقام ورلوړ کړي الله رب العزیز د ده پہچان ورلوړ کړي فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم لیکن دته به د خپل ځان په خپل نفس کې کښنی معلومیږي لیکن د انسانانو په نظر باندې دی ډېر غټ دی ور الله وایي که ته عاجزي وکړې تا ته خو خپل ځان حقیر معلومیږي کښنی معلومیږي لیکن د انسانانو په نسبت باندې تاسې عظیم ومن تکبر حضرت عمر فرمایي چې نبی علیه السلام څخه مې اورېدلی دي چې چا تکبر وکړي وضعه الله فوق الله رب العزیز هغه کښته کړي د هغه مرتبه ورکښته کړي د هغه پهچان ورکم کړي د هغه حیثیت ورکمزوری کړي فهو في اعین الناس صغیر وفي نفسه عظیم هغه په خپل نفس په خپل نظر کې ځان ډېر غټ بولي لیکن وفي اعین الناس صغیر د انسانانو په نسبت بیا ډېر کښنی چې د انسانانو په نسبت باندې کښنی سولې دا د انسانانو گواهی د پرتا باندې و الله ته چې یا الله دا مغرور دی دا متکبر دی حتى فهو اهون عليهم من كلب او خنزير رواه البيهقي الله رب العزيز پیغمبر سچي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اورېدلی دي چې دای د انسانانو په نظر کې به دا متکبر کښنی وي په خپل نظر کې د ځان ډېر غټ بولي خو حتی فهو اهون عليهم من كلب او خنزير الله رب العزيز دای تر سپي او تر خنزیر هم زیات ذلیله دي دا متکبر انسان دا تکبر دومره غټه ګناه تکبر د دوو وجو کول کېږي یو د مال د وجې چې مالداري ولري یو د ډېر بېعقلي او د جهالت د وجې دا ډېر چې جاهل وي په شي سر نه خلاصېږي په خبره سر نه خلاصوي ګردو منطق خپله نیولي بس ما د طبیعت مطابق به هر څه کول کېږي که ما څه ویل هغه صحیح دي زه چې څه وایم هغه غلط نه دي هغه بلکل صحیح دي دا انانیت پکې موجود دی چې انانیت په چا کې موجود سو هغه متکبر سو خود پسندي من پسندي خودبینی دا چې په انسان کې موجود سو دا متکبر دی دغه انانیت دا چې پکې موجود سو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من تواضع لاخيه المسلم رفعه الله هر هغه څوک چې د خپل ورور د پاره خپل نظر یعنی د مسلمان ورور د پاره خپل وزر کښته کړي نرمي اختیار کړي په هر معامله کې د ورور سره د همسایه سره د قریب او د رشتہ دار سره تجارتي ماحول په کور په ژوند کې خپل کور والا سره د خپل بچانو سره نرمي اختیار کړي الله رب العزیز پیغمبر فرمایي رفعه الله دا روایت د طبرانی او د ترغیب د دواړو الله رب العزیز د درجه اور بلند ولذا الله رب العزيز متكبر خوش نه دی ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله رب العزيز هغه مغرور هغه غمن متکبر هغه خوش نه دی چې د فخر کوونکی دی اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ایا جهنم ځای د متکبرین نه دی قران جهنم خو ځای د متکبرین دی خو لیکن متکبرین ځان نه دی خبر کړي چې الله زما ټکانم جهنم جوړ کړي د پدې باندې خبر نه حضرت لقمان حکیم وخپل زوی ته په قرآن کې په سورة اللقمان کې اتلسم ونلسم نمبر آیات کې نصیحت ورته کوي ویا بنی لا تسعر خدک للناس چې څوک درته ګایېږي ای بچی چې څوک درته ګایېږي د خپل باخو مخ مځې نه اړوه بازي نه چې تور ته ګایېږي دی مخ ته سواړي دا ستا خبرې ته دی خاص توجه نه وکړي دا د ډېره تکبر است ولا تمشي فی الارض مرحا ای بچی د مځکې په مخ باندې د تکبر مه ځه کاټن دی اغوسې دي کړپۍ دي ځي غټ غټ قدمونه اخلي سپږمې دي پاوانې ولي روانې دا ډېر په تکبر او په غرور باندې د خپل رفتار مه کوه ولې ځکه ان الله لا يحب كل مختال فخور الله رب العزیز متکبر نه خوښوي اور الله رب العزیز متکبر خوښ نه دی اور پر مځکه چې دی قرار ده دا قدمونه قرار اخله ولې ځکه انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا دا ته چې هر څومره غټ غټ قدمونه واخلې دا مځکه ته نسې څیرلی یعنې مځکه تر خپلو قدمو ټوټل مځکه ته د قدمو نسې لاندې کولی ولن تبلغ الجبال طولا اور نه د غره و غټوالي ته ورسېدلی غر در تا غټ دی غر در تا اوږد دی ته کوچنی یې ته ډېر کوچنی یې چې هر څومره ځان غټ کړي دا بعضې خلک نه چې په کټ باندې کوچنی نو دی خوارکی چې په مجلس کې ناست هم دی کوچنی نو دی دا ځان جګ کوي ځان جګ کوي یا یو بالښت تر ځان لاندې کړي په دا مجلس کې چې وایي زه خلکو ته ښکاره سم نو الله رب العزیز فرمایي چې وایي ما څنګه جوړ کړی زما پر تخلیق باندې اعتراض مه کوه زما دا خوښه وه چې ما ته دا رقم جوړ زما دا خوښه وه چې ما ستا تخلیق دا رقم کړی او ته پیدا د مځکې یې مځکه چې ده ستا د قدمو لاندې د عاجزه ده کوم عاجزي اختیار
چې ځکه عاجزه ده نو تم عاجزي اختیار ده. اور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. رواه مسلم. نه بس داخل و جنت ته هغه څوک چې د په زړه کې په مقدار د یو دانې د سپلني یا د یو دانې د غنم چې هغه څومره ستا په نظر باندې څومره کوچنۍ ذره وي د هغه ذرې په مقدار باندې ستا په زړه کې کبر وي، هېڅکله به دی داخل نشي و جنت. الله دې مې وساتي، الله دې مې د تکبر د مراحلو څخه مې وساتي، الله دې موږ تاسې په متکبرینو کې نه شمار. الله رب العزیز دې موږ تاسې د متکبرینو د اعمالو څخه محفوظ کړي. دویم روایت هغه فرمایي وایي په ورځ د قیامت به الله رب العزیز د متکبرین په ډېر کوچني صورت باندې راپورته کړي، مثل امثال الدر، د میږي په مثال شکل به د انسان وي لیکن دومره به وي لکه میږی. دا چیز دی دا د په دنیا کې تکبر کړی، دا د په دنیا کې غرور کړی. ولې دا تکبر دا کبریایي دا صرف صفت د الله دی. الکبریا او ردائی، دا کبریایي دا بڑائی دا غټوالی دا د الله رب العزیز یو چادر دی. الله دې موږ ته استعفا وکړي، الله دې موږ تاسې په متکبرینو کې نه شماري.